چې خوراک ته کېناستل د متکبرینو په انداز باندې نه دي پکار. من کله دا مټې راونغاړو دې ځای راولو ته به وایې بس خودکش کوي په دسترخوان باندې. نو دا مټې رانکستل او په داسې انداز کې کېناستل چې هغه د تکبر والی نو هغه منه دي. دا یوه خبره ماته که او دا بله داسې ودروه عجزۍ سره. موږ چې دا کینو داسې پلن غونته کې کینو دا ناسته ممنوع ده او که څوک دشي کېناستې بس بیا دې په دغه ناسته باندې کیني. بله دا ده چې د روټۍ دپاره درستخان خوړول. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به روټۍ ته درستخان به مونږ خوروو او نبی علیه السلام فرمایي چې څوک درستخان خور کړي د دغه وخت نه فرشتې راکوشي او دغه انسان ته د رحمت دعاګانې کوي چې الله په ده باندې رحمتونه نازل کړي. وایي په کټ کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوراک نه کوو، په ځمکه باندې به کوو او چې چا به څه خوراک راوړو وایي به چې په ځمکه باندې کېده یا به چې درستخان به خورو وایي به دغې باندې کېده. نو د خوراک دپاره په درستخان باندې ناسته دا سنت طریقه ده او د برکت او د رحمتونو نه ډکه طریقه ده. اوس د کرسو باندې ناسته خو عام شوله په شادي حالو کې ټولې کرسۍ دي مجبوریانې دي ورزمونږ. کني عالمانو وایي چې دا مکروه دي، بعضې وایي مکروه تحریمي دي په کرسۍ باندې خوراک کول. وایي مزه یې دغه ځای له مزه یې چې کوم ځای کې په کرسو باندې خلک کینوي او روټۍ ورته ږدي. نو هغه عالمانو چې چا دا کتابونه لیکلي وو تشریح ولا دغه لیکلې ده هغوی ته وایو چې راشه اوس په شادي حالو کې د ولاړې خوراکونه شروع شوي، تاسو سره د ناستې غم دی. د 2006 او د 100 خبره ده یو واده له تلي وو هغې پروګرام چې کوم د واده د ولاړې خوراک کورسۍ پکې نه وي. په شکر دی زموږ په اوږه باندې هر وخت یې رومال پروت وي. دا هم ځان ته خور کو ښه مزېدار یو کس بلم او ورته کېناستو. داسې به تاسو هم ډېر واقعیت په مخې ته راغلي. نو په ولاړه باندې خوراک کول رښتیا وایي په ولاړه باندې څوک خوراک کوي؟ ځناور یې کوي که نه کوي؟ غوا میخه دوی څه کوي؟ دوی په ولاړه باندې. نو چې د ولاړه باندې خوراک کول د دغې خوراک چې کوم برکتونه دي هغه د دغه انسان نه خارج شي ختم شي. دویمه دا ده من تشبه بقوم فهو منهم. څوک چې د چا سره محبت ساتي هغه به بیا د هغوی سره یې که نه. نو چې د میخو سره د مشابهت راشي او د غواګانو به شان خوراک کې د هغوی مشابهت رانغی که نه د هغې غوندې حرکتونه به مره کې بیا راځي د هغوی غوندې کې ناسته بهر کې. نو په کرسۍ باندې خوراک کول نه دي پکار. مجبوري راشي بس ای به ګیني عالمانو لیکلي مکروه تحریمي دي حرامو ته نږدې. هلته کې د وسي څادر ځان ته خور کو بس لکه موږ دا څلور کسان دلته کینو او موږ خلکو ته ځان هم بدې ښکاري که نه. اوس په شادي حال کې چې څادر خور کړي دا خلک به څه وایي چې دا لا بد تهذیبه دی. ځان شیطان خو موږ ته هغه ناشنا ناشنا سپیچ بیا راکوي چې حیران به پاتې شي. ناشنا ناشنا دغه راته کوي پلانکې هم راغلی وایي بچه هلکه ځانه دې څه پلانکې شی جوړ کړی چې په ځمکه ناست نصیبه. یا به شریعت باندې زندگی تیرې یا به من چاهے زندگی تیرې یا به الله چاهے زندگی تیرې. چې من چاهے کې بیا خو نه کېږي. بله دا ده چې خوراک ته پیزار ایستل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې کله خوراک ته کېنې د خپلو خپو نه پیزار وباسئ دا سبب د راحت دی، دا سبب د سکون دی او دا سبب د ادب دی د رزق. نو چې کله انسان دغه ته کینی خوراک ته نو پکار ده چې څه شی وباسي، سپلی وباسي، بوټاني هغه وباسي، فرش پاکي داسې پکې ده او کني د هغه خپل چې کوم پیزار دی ویستو د هغې د پاسه کېده. بله دا ده چې حضرت ابو جحیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ما لیدلی دی نو کله یې ډډه خوراک ته نه ده وهلې. نو چې کله موږ او تاسو دغه کوو خوراک نو پکار ده چې ډډه ورته نه وو نیغ ورته کینو. یو خو دا ادب دی، بل برکت دی. بله دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي حضرت انس رضی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې زه الله غلام پیدا کړم، زه د الله غلام یم. غلام چې څنګه د آقا په مخ کې خوراک کوي زه به هغه شانتې خوراک د الله په مخ کې کوم. نو ډډه وهل څوک د یو آقا په مخ کې د غلام داسې ډډه نشي وهلی، داسې عاجزۍ سره ناست دي نیک ناست دي که نه. نو دغه شانتې وایي چې عاجزۍ سره خوراک کوه ډډه مه وه او چې مجبوري راشي هغه به بیا بېله خبرې. دې عالمانو کې زما په خیال چې شاه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه دی وایي چې غالبا چې وفات یې مو وشو خو وایي هغه کېناستی شو نو او وایي په ملاسته او په ناسته باندې وایي چې دا د رزق بېادبي ده.
مجبوری کې چې سړی ډډه وي خوړی شي مجبوری بیله ده لیکن زمونږ اکابرینو به وایي چې دا ډول څه عذر نه دی خورم که نه خو چې د نبي علیه السلام د طریقې مخالفت ونه شي اوس خشکه میوه هغه په ناسته په ډډه چې دی والي ته خوړی شي خشکه میوه فروټ چې دا ډای فروټ چې ورته وایي نو دا ته چې تا ډډه والي هغه ته خوړی شي اور بل یو عادت دا بعضې ماشوم د کور نه روټۍ راوالي او لاس کې نیولي او بار ته راوځي داسې چل نه دی پکار ماشوم چې کله وږي شي چې مورې ماله روټۍ مور ته پکار چې بچیه کېنه راواله چې څومره خوري وخوره خو لاس کې ګرځول او په بعضې میندې دا بچي داسې چې هغه سم دغه نه کوي دا خوراک نو مور پسې روانې او په ولاړه وله روټۍ ورکوي نو زهر ورته ورچې خولې ته دا خو بې برکتي ده دا خو ماشوم دی دته خو د برکاتو ضرورت دی دې وجې نه ماشومانو ته هم اگر چې هغه په شریعت حکم په هغې باندې نه دی لاګو خو عادت ولا خرابول نه دی پکار ولې چې هغه په ولاړه خوري په ناستې هم هغه خوړی شي او د ولاړې د خوراک نه بل په بازار کې خوراک کول د چا دکان دی یا یو ځای دی د ناستې یا د خوراک یو هوټل دی دننه پکې ورلی هغه خیر دی خو خوراک د سړی دی د بازار په منځ کې روان دی نو د دې نه حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې په بازار کې تلو کې خوراک کول دا بې حیایي ده د دې نه ځان وساتئ اور دغه شانتې ګرم خوراک کول نه دي پکار دا آخري خبره کوم ټیم پوره شوې ګرم نه به ځان ساتو هغه ګرم خوراک چې هغه مونږ څنګه خولې ته کو او سمدستي چې کوم دی نو هغه مونږ له ژبه سیزي یا راله بل ځای وسیزي مرۍ راله دغه کې نو داسې خوراک چې تپش ته روان وي ته یې خورې او بعضې وخت کې زمونږ دا بعضې د چیو شوقیان هم راکې شته که نه وایي چې شونډه راله نیسي هغه چیو سره مینې لګي نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم له چا خوراک راوړو او تپش ته فتو نبي علیه السلام وفرمیل وای چې ورګه دا لږ یخ شي بیا به وخورو الله جل جلاله مونږ اور نه پیدا کړی چې مونږ اور خولې ته ورچو نو ګرم دغه شان چې دا پیدي خوراک چې هر څومره سیزونه دي پوکې به هم نه ورکې پوکې هم ممنوع دی او سالن به بوی هم نه چې بویه کې چې ورګه نه بوی کول د چا کار دی د سپو د درندګانو کار دی لرې نه به بوی راکاږي چې خور لنډ شي اولې بوی کې به خوري نو خوراک به بوی نه خوراک له به پوکې نه ورکې او ګرم سیز به نه خوري او داسې درته نه یادوي د ګرم نه معنا تاسو وپېژنده چې داسې ګرم چې بړاسونه ته ځي او خوټ کېږي او چې د اوسه مسله ده ایلې راواچول او تا پې شونډې کېښودي وایي چې د دې خوراک چې ته ګرم کې یو به تا ته لذت نه محسوسېږي دویمه چې د دې کم برکت دی هغه به ستا خېټې ته نه ځي دا خو اور دی الله دې ما له تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي